ای نوجوان ستا د ذات سره زمونږ څه کار نشته، موږ نه د چا ذات ټارګېټ کوو، خو قسم دی ستا دا ته چې کومې ویډیو جوړه کړې ده که نه، په دې کې دا زهر قاتل ده د معاشرې دپاره، زهر قاتل، معاشره تباه کې، نوجوان تباه کې. او حکومت شته، دا پولیس والا مسلمانان دي، متعلقه تاڼۍ والا به مسلمانان دي، متعلقه ډي پي او صاحب به مسلمان دي. د الله واسطه درته مخکې کو، پولیس افسرانو د الله واسطه درته مخکې کو، سبق آموز سزا ورله ورکړئ، سبق آموز سزا چې بل نوجوان تېنه عبرت والي داسې سزا ورله ورکړئ. او دا د قرآن او د حدیث حکم دی دغه پولیس افسرانو ته، دغه متعلقه تاڼۍ ته، دغه ډي پي او صاحب ته، دا د قرآن حکم دی، دا د الله پیغمبر حکم دی تا ته چې څوک دقه شان د دین او د آخرت سره چې د کومو خبرو تعلق دی او د دین سره تعلق دی او د عبرت د اخیستو سره تعلق دی، څوک پې داسې نخرې کوي نو راوینیسه او سنګینه سزا ورله ورکړه ډي پي او صاحب او متعلقه تاڼۍ او ایس ایچ او صاحب، سنګینه سزا ورله ورکړه او شوی که دې میډیا ته چې دا نور نوجوانان او دا نوره معاشره تېنه سبق والي. الله خو دې زموږ په حال رحم وکړي او که موږ د نوجوان دا حل وجاړو. داسې دي یار، داسې دي برداشت سړي کې ختم شي. سړی وایي نه کوو پې خبرې، خو بیا دا سیز دومره عام شي او دومره دې پې خلک تنګ کړي چې مولوي صاحب داسې دي په دې باندې خبرې وکړه. نو د الله خاطر وکړئ نوجوانه، بس دی بریک شه، بس دی بریک شه. ګورې کار به ډېر زیات خراب شي، بیا به خپې، بس دی بریک شه. او څومره درنه کېږي نو نوجوان ته دا پیغام ورسوه. د عبدالرحمن بابا یو شعر دی، وایي هر زنده چې د مرده په قبر ورشي نو بس دی دومره نصیحت په دې دنیا. خو بابا ته څه پته وه چې په آخره زمانه کې را روان دي ټیک ټاکران او هغه به زما دا شعر مکمل الټه کوي. دغه زنده ټیک ټاکر چې د مرده په قبر ورځي نو هلته به نخرې کوي، ټیک ټاک یې به ورسره جوړوي او معاشرې له به دا پیغام ورکوي چې قبر د نصیحت د اخیستو ځای نه دی، قبر د نصیحت د اخیستو ځای نه دی. هی نوجوانه تا ته څه پته ده چې د دې دومره درنې خاورې د لاندې د لحد په دغه وړه کوټه کې لاندې څه روان دي او لاندې څه تېرېږي؟ تا ته څه پته ده؟ کوم حد ته خبره ورسېده؟ چا ته فریاد وکړو؟ د ده خو پلار ته موږ فریاد نه شو کولی، د ده ترونو ته موږ فریاد نه شو کولی. ما ته پته ده چې په داسې کس باندې پلار غریب هغه غریب ده ته لاس اوچت کړي او ترونه او معاشره هغې چې کوم دی دا د لیست نه بار کړی او نن خو معاشره هسې هم داسې ده ستا ما کې څه کار دی، وایي زما پکې څه کار دی. بس دغه شان به معاشرت تباه کېږي. لکه ده دا سوچ وکړو چې د دنیا کې خو داسې څیز پاتې نه شو چې خلکو سره ټیک ټاک جوړ یې نه کړو. راشه زه د قبر سره ټیک ټاک جوړوم. دنیا کې خو د دې نه یو ځای داسې پاتې نه شو، یو څیز ترې داسې پاتې نه شو. راشه ځان سره دا مړي م وشرمه، والعیاذ بالله ثم وثم. نو لکه دا لکه کومه نخره ده که نه؟ عثمان غني رضی الله عنه به په قبر ودرېدو او ګیره مبارکه به په اوښکو لنده شول او خلکو به ورته ویل د جنت او د دوزخ خبرې کېږي، دومره نه جاړئ. ویل دا ډېر سخت منظر دی او دا ډېر د هیبت منظر دی او ډېر د یرې منظر دی او ړومبنی پوړی د آخرت د پوړو نه ړومبنی پوړی د څومره سخت منظر دی. الله دې موږ له امان راکړي، الله دې موږ له امان راکړي. ټیک د هر سړی ګناهګار دی. ای نوجوان ستا د ذات سره زموږ څه کار نشته، موږ نه د چا ذات ټارګېټ کوو، خو قسم دی ستا دا ته چې کومې ویډیو جوړه کړې ده که نه، په دې کې دا زهر قاتل ده د معاشرې دپاره، زهر قاتل، معاشره تباه کې، نوجوان تباه کې. او حکومت شته، دا پولیس والا مسلمانان دي، متعلقه تاڼۍ والا به مسلمانان دي، متعلقه ډي پي او صاحب به مسلمان دي. د الله واسطه درته مخکې کو، پولیس افسرانو د الله واسطه درته مخکې کو، سبق آموز سزا ورله ورکړئ، سبق آموز سزا چې بل نوجوان تېنه عبرت والي داسې سزا ورله ورکوي. او دا د قرآن او د حدیث حکم دی دغه پولیس افسرانو ته، دغه متعلقه تاڼۍ ته، دغه ډي پي او صاحب ته، دا د قرآن حکم دی، دا د الله پیغمبر حکم دی تا ته چې څوک دقه شان د دین او د آخرت سره چې د کومو خبرو تعلق دی او د دین سره تعلق دی او د عبرت د اخیستو سره تعلق دی، څوک پې داسې نخرې کوي نو راوینیسه او سنګینه سزا ورله ورکړه ډي پي او صاحب او متعلقه تاڼۍ او ایس ایچ او صاحب، سنګینه سزا ورله ورکړه او شوی که دې میډیا ته چې دا نور نوجوانان او دا نوره معاشره تېنه سبق والي. الله خو دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ به دمني وجاړو که موږ ګراني وجاړو، که موږ عذابونه او بارانونه او زلزلې وجاړو او که موږ د نوجوان دا حل وجاړو. داسې دي یار، داسې دي برداشت سړي کې ختم شي. سړی وایي نه کوو پې خبرې، خو بیا دا سیز دومره عام شي او دومره دې پې خلک تنګ کړي چې مولوي صاحب داسې دي په دې باندې خبرې وکړه. نو د الله خاطر وکړئ نوجوانه، بس دی بریک شه، بس دی بریک شه. ګورې کار به ډېر زیات خراب شي، بیا به خپې، بس دی بریک شه. او څومره درنه کېږي نو نوجوان ته دا پیغام ورسوي. ای زما مشره
په دنیا کې به یو زمیدار ټایپ سړی ټول عمر به دې زمیداره کړي، مونځ به دې ډېر په سادګۍ باندې کړی. د قیامت په ورځ چې ستا عملنامه د الله په مخ کې کولاو شي او په سونو او زرګونو کرته پکې ختمونه د قرآن کریم او د سونو د زرګونو او د لکونو قاریانو هغه ثوابونه چې ستا د بچي او د هغه شاګردان او بیا د هغه شاګردان دا ستا په عملنامه کې لیکلی شوي وي، نو ته به زمیدار کاکا هلته حیران شي چې ما خو دنیا کې قرآن هم نه ویلی، ما خو چې کوم دی نو دا ختمونه هم نه دي کړي، دا ثوابونه ماله الله د څه راکړي. تا ته به هلته د دې ثمراتو پته ولګي چې دا خو زما نه یو بچی په دنیا کې پاتې شوی او دا زه نه ویم زمارونو. دا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې انسان مړ شو د ده عمل منقطع شو، عمل ختم شو. یو څو څیزونه داسې دي چې هغه ختمیږي نه، یو پکې نیک عمله بچی دی چې د چا نه پاتې شو او دا په دین باندې عمل کوي. مور او پلار په قبر کې پراته دي، دوی پسې د نیکۍ هغه رجسټر کولاو دی او نیکۍ ورپسې درج کېږي. ګناه خو کوي نه چې مړ شو ګناه ختمه، ګناه خو نه کوي، په قبر کې پروت دی. صحیح شوله؟ او د نیکۍ رجسټر یې بند نه دی، نیکي ورپسې باقاعده څه کېږي، هغه ورپسې درج کېږي. نو زمارونو خوش قسمته خلق هغه دی چې د دوی د قرآن سره نسبت ته الله مبارک کړه چې زمونږ او ستاسو د دې خلکو سره نسبت راشي، موږ به الله مبارک کی. او دا الله داسې کس ته نه ورکوي چې کوم سړی ځان ته څه وایي، ځان ته اوچت سړی وایي او ځان ته غټ سړی وایي، دا عاجزو خلکو ته الله ورکوي. نو زمارونو د دې خلکو مدد وکوي، د دې خلکو سپورټ وکوي، دوی ته چې څه ضروریات دي د دوی په ضروریاتو باندې نظر واچوئ. خپل بچی راولئ، قسم دی دومره خطرناک دور دی، د موبایل دور دی، د فتنې دور دی. که دا بچی مو قرآن ته کینول نو قرآن دا تعلیم ورکوي چې بچیا په تا د مور او پلار حقونه دي، بچیا په تا د تره حق دی، بچیا په تا د رور حق دی، بچیا په تا د بیبي حق دی، په تا باندې د ګاونډي حق دی، په تا د مشر حق دی، په تا د کشر شفقت دی. چې دا تعلیم دی دله ورکه، دا بچی به په حقیقت کې ستا بچی، ته به په قبر کې پروتې، که تا پسې لاس د دعا نم اوچتی چې دا په دین باندې عمل کوي نو تا ته به ثواب در رسي. نو زمارونو بچی راولئ، بچی قرآن ته کینوئ، په قرآن سره بچی خپل کوي. او که په قرآن سره م خپل نه کړه نو یو بل څیز راوتی دی خطرناکه فتنه چې موبایل ورته وایي، چې نن سبا 99% نوجوان د موبایل د غلط استعمال د لاسه د تباهۍ سره مخامخ دی او دنیا په بل طرف باندې روانه ده. چې تاسو د علماو ته وګورئ، د قاریانو صاحبانو ته وګورئ، قرآن کریم څخه نرمې او پستې خبرې، دا علما او دا قاریان حضرات نرمې او پستې خبرې کوي که نه؟ قرآن کریم څخه ښکلي اخلاق، د دوی اخلاق ښایسته وي که ښایسته نه وي. د جنابت نه د غسل کو او د غسل په درمیان کې د اودس مات شو، نو آیا دا غسل به دوباره د سره کول لازمي وي که نه به دستور هم د هغه ځای نه خپل غسل جاري ساته، په غسل څه اثر نه غورځوي؟ یا د غسل په اخره کې بس ته فارغېږي او انسان کمزوری دی، د قطره خارج شوله، باد خارج شو، یا د یو ځینه وینه ووت او اودس مات شو، نو آیا دلته به دا غسل دوباره د سره کول پکاري که نه صرف اودس خراب شو؟ دا یو ضروري مسله ده، نو په دې باندې ځان پوهه کوي. ګوره جي د دې جواب دا دی چې د اودس د غسل سره څه تعلق نشته. که د چا اودس وي او که د چا اودس نه، خو چې د ټول بدن لونکو خولې او پوزې ته اوبه واچولې په صحیح طریقه د غسل فرض یې ادا کړه، دا ځان سره یاد ساتئ چې د غسل وشو، د په دې کې اودس وشو. که د غسل په درمیان کې اودس مات شو نو غسل دوباره د سره کول لازم نه دی، دا نه په غسل باندې څه اثر غورځوي، بلکې د دغې نه پس چې په بدن بیا اوبه راواچولی شو، دا د اودس اندامونه بیا لامده شو، نو دې سره اودس هم وشو. صحیح شوله؟ غسل خو قایم دی، اودس هم وشو. او دغه شان که د غسل اخره کې د چا اودس مات شو نو دا ځان سره یاد ساتئ چې دا په غسل څه اثر نه غورځوي. که د دې نه پس د مونځ کوو نو د مونځ دپاره د صرف اودس وکړي. صحیح شوله که نه؟ خو غسل د څه دی؟ صحیح دی. غسل خو به هله خرابېږي چې مني خارج شي بیا په هغه طریقه باندې، په شهوت سره په شوق سره مني خارج شوله نو هله به دوباره غسل لازمیږي. اودس ماتېدل دا په غسل باندې هیڅ اثر نه غورځوي. چې په دې مسله تاسو پوهه یې، ځان پې پوهه کوي او نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ. ډېر خلک پې نه دي پوهه، دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبي.